عزتمندو مولوی صاحب چې څنګه ابتدایي آیاتونه یولسمې پارې بیان کړل، نو دې آیاتونو کې هغه ټوله نقشه معاشرې مخې ته شوه چې قرآن په کومو کومو ځایونو کې په چا څه رڼا اچولې ده. نو قرآن د دې ټولو خبرو شاهد او ګواه دی. قرآن د صادق په صداقت رڼا واچوله، قرآن د منافق په منافقت رڼا واچوله، قرآن په حقوق الله رڼا واچوله، قرآن په حقوق العباد هم رڼا واچوله، قرآن د مور پلار په حق هم رڼا واچوله، قرآن د خویندو او درونو په حقوق هم رڼا واچوله، قرآن د گاونډ او د گاونډګیرۍ په حق هم رڼا واچوله، قرآن د تورګیري په حق هم رڼا واچوله، او قرآن د سپینګیري په حقوق هم رڼا واچوله. قرآن معاشره کې صرف د انسانانو نه بلکې د زناور او د چارپاو په حقوقو باندې قرآن رڼا واچوله چې د دې معاشره کې د اوسیدونکو خلکو په یو بل باندې کم کم حق دی، کمې کمې ذمہ دارۍ په یو بل باندې د چا دي، نو په هغې ټولو ذمہ دارو باندې قرآن رڼا واچوله. خو افسوس او صد افسوس د مسلمان په موجوده حالت باندې چې دی د قرآن نه ډېر لرې شو. د قرآن ته کلام الهی اوې خو صرف د الفاظو د حد پورې او د تلاوت د حد پورې. د قرآن مقاصد څو د نزول، قرآن د څه لپاره راغی؟ قرآن الله کتاب دی، هذا کلام ربی. کله چې اکرمه رضی الله تعالی عنہ چې دا د ابو سفیان صاحب زوی رضی الله تعالی عنہ، او چې کله د ایمان راوړو نو د به دا قرآن مجید وی راواغشت او د سر د پاسه به کېښود او چغې به والې هذا کلام ربی، هذا کلام ربی، هذا دا زما د رب خبرې دي، دا زما د رب خبرې دي. نن منګه دې ته کلام ربی و نه وي، د الفاظو په اعتبار سره اخوایو عملی شکل کې ګورې موږ کې قرآن نشته، موږ په قرآن باندې عمل کوونکي نه یو. زمونږ په نظر کې قرآن د قسم دپاره دی چې پښتانه پې سور قسم خوري، او قرآن تاخ کې زینت دپاره دی. خوا که تلاوت کوم او که نه کوم، خدا نظریه مې جوړه ده چې بس برکت دی په کور کې. برکت ته قرآن پکې ښودو نه دی، برکت ته قرآن باندې د تلاوت په بنیاد او د پوهې په بنیاد دی. نن دا بعدې ملګري ختم قرآن لا اپی صاحب دی لراشي یاره دکان کو لاوما نیو خدا درخواست کوما چې کم دکان کې خلاف شرع او ناروا سیزونو کاروبار کیږي، نو مهرباني دا وکړئ دا کلان دومره سپک نه دی چې تاسو پې ځان صاحبان بوځئ او د دغې حرام شي دپاره چې په دې حرام شي کې مې برکت راشي، نو په هغې کې تاسو قرآن تلاوت وکړئ. چې په دغه دکان کې تاسو قرآن بیان کو او په دغه دکان کې د قرآن د تعلیماتو بے حرمتی کیږي، بے ادبی کیږي، خلاف شرع کارونه کیږي، حرام او ناروا کارونه کیږي، د هغې خرڅېدن کیږي، د هغې کاروبار کیږي، نو ګورې دا قرآن در باندې حجت دی او پر ورځ د قیامت به الله پاک تاسو نه د قرآن د دې حق طلبۍ تپوس کوي چې کوم کاروبار حلال دی، روا دی، جایز دی، نو د هغې لپاره که ته ختم قرآن وکړې نو خبره څه حده پورې جایز ده او ځای نیسي. خو چې کاروبار پکې د حرامو راشي، خلاف شرع کاروبار راشي او ته د هغې دپاره هم ختم قرآن کوې، نو دا د قرآن په حقیقي معنو کې توهین دی، دا د قرآن سپکوالی دی، دا د قرآن بې ادبي ده. او چې کم خلک د قرآن بې ادبه شو، الله پاک به د ده نه راپویه به د ده راپویه به د ژبې د حده پورې زړه کې به دا ځای نه نیسي، زړه کې به ځای نه نیسي. الله به دې بني آدم ته عملی زندګۍ کې په قرآن چلیدل ګران کی، دی به په عملی زندګۍ کې په قرآن نشي چلیدی. بېشکه ده ته پویه حاصلوي، او چې د ده علم او عمل سمونو نه خوري، د علم او د عمل جوړښت را نشي. اوس چې قرآن په سر رڼا چولې را، نو ما تاسو ته عبدالرحمن مولوي صاحب دغه بیانوي او که نه بیانوي،
قرآن چې د کوم خبر رد کړي دی اسی په ایمان وای هغه رد شو د کارونه مونږ کوو کنه کو قرآن د سود رد کړي دی او مونږه خپ نه باندې سودی لینو نه کو قرآن د حرام کمایې په حرام شکل باندې ګټل رد کړي دی مونږه کو قرآن د مور پلار په بے ادبی رد کړي دی مونږه کو قرآن د حقوق العباد په پیماله رد کړي دی د ورکولو امر یې کړي دی د استعمالولو نه حرام ګرځولې دی مونږه کو قرآن د غیبت رد کړي دی منګه غیبت کو قرآن چغل خور ته عظیم ګناه چغلې ته ویلې را منګه کو قرآن رور ته رور ولی خودلې را چې رور سره به رور ولی سکه قرآن وګوره خور سره به خور ولی سکه قرآن وګوره گاونډي سره به گاونډګیرت سکه قرآن وګوره تورګری سره بستا سلوکی ر تورګری بتا سره سلوکی د سپینګری سره بتا سلوک کې د سپینګری بتا سره سلوک کوي مور خپل ته خپل حد او حق هو اولاد ته خپل حق او حد هو د دې لپاره قرآن وګوره او فرمان د رسول الله وګوره چې سترګې درنا شي مونږ قرآن په دې نظریه نه رکتلې غني چې دا مولوی صاحب دا تکم تفسیر بیانې دا کم احادیث مبارکه او دا شرع او دا تشریحات ترته بیانې او د دې باوجود هم د انسان جون کې انقلاب را نغی بدلون را نغی نو صد افسوس ته دې بنی آدم په بدقسمتۍ باندې چې د دونه پوهه بنی آدم د خولې هغه پوهه دته منتقل شول او د عمل کې رانله په سترګو کې زمونږ قرآن راغی په غوږونو کې قرآن راغی په لباس کې قرآن راغی په گفتار کې قرآن راغی په کردار کې قرآن راغی په دکان کې قرآن راغی په تجارت کې قرآن راغی کورنۍ زندگی کې قرآن راغی لباس کې قرآن راغی ندارت بالکل نشته زمونږ کرتا درته د قرآن مطابق نشو حالانکه قرآن چې نو دی په هر یو پهلو رڼا چولې را دی تاجر ته ویلی چې ستا ذمہوارۍ سری ستا تجارت به کله حلالیږي زمیندار ته ویلی ستاره زمیندارۍ دا خواري به کله حلالیږي دکاندار ته ویلی چې ستاره دکان ګټه به کله حلالیږي مور پلار ته ویلی چې ستا حقوق سری او پتا د اولاد حقوق دي تر خپل حق تمه کې خود خپل اولاد حق ته ادا کړي قرآن چې د زامن را حق تعین کړي نو پښتنو ته او مسلمانانو ته د لور د حق تعین نه شوی د خور د حق تعین نه شوی د گاونډي د حق تعین نه شوی افسوس داري چې مسلمان د قرآن نه محرومه مسلمان چې دا قرآن د در لپاره راغلو قرآن نزول د در لپاره د ټول انسانیت لپاره خصوصا فائدت مسلمان لو چتول پکارو انسانان سکه یورپ د قرآن په وجه مخ کې لال مسلمان د قرآن په وجه ذلیل شو یورپ د ترقی په لار د قرآن په وجه شو مسلمان د ترقی په لور کې پریوته د قرآن د ګستاخی په وجه د بے ادبی په وجه د غفلت په وجه